الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. د یو ملګر سوال کوي سروژې په حالت کې کرونا وایرس ویکسین یا عام بیماری لپاره انجکشن لګول دا څنګه دي؟ یعنی دی عمل سره روژه فسیدیږي، یعنی روژه ورسره ماتیږي او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، روژې فسیدیدنې دپاره ضروري دا دي څه کله اصلي لیارو په ذریعې سره بدن ته یو شی داخل شي او دا شی معدې یا دماغو ته ورسیږي، نو دې عمل سره بیا روژه هغه فسیدیږي یعنی ماتیږي. او کرونا وایرس ویکسین دا انجکشن یعنی سرنج په ذریعې سره انسان ته لګولی شي، او دا انجکشن یعنی سرنج خوا په رګ کې ولګي یا په مټ کې یعنی غوښې کې ولګي، نو دې سره روژه هغه نه فسیدیږي، یعنی روژه ورسره نه ماتیږي. ځکه چې انجکشن په ذریعې کومه دوا بدن ته داخلیږي، نو دا رګونو یا مساماتو په ذریعې سره بدن ته داخلیږي. اصلي کومې لیارې دي هغوی په ذریعې سره دغه دوا هغه بدن ته نه داخلیږي، او نه دغه دوا معدې ته او نه دغه دوا دماغو ته رسیږي، بلکې رګونو او مساماتو په ذریعې سره دغه دوا هغه بدن ته داخلیږي. نو لہذا روژې په حالت کې هر یو انجکشن، هر یو سرنج هغه د کرونا ولوي، هغه د کرونا ویکسین وي یا عام بیماری لپاره انجکشن وي، نو دې سره روژه هغه نه فسیدیږي یعنی نه ورسره ماتیږي. او دا حکم د ډراپ لګولو هم ده، یعنی روژې په حالت کې ډراپ هم لګولی شي، دې سره هم روژه هغه نه فسیدیږي او روژه ورسره نه ماتیږي. البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 279. الفتاوى الهندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203. کتاب الفتاوى جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.